अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतूनको ستوري د پښتونخوا سلامونه قبول کړئ. طارق وحید تاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو خیبر پښتونخوا په څه وخت کې د ترهګرۍ ډېر سخت وخت تیر کړی دی. ډېر خلکو د هغې د مخنیوي لپاره قربانیانې ورکړي، ستونزې تېرې کړي دي، خو هغه خلک اوس ډېر خلک نه پیژني. په داسې شخصیاتو کې د هغه وخت یو تکړه پولیس افسر، بیوروکریټ او موجوده دانشور لیکوال سید اختر شاه هم شامل دی چې اوس په دې وخت کې ریټایر لایف تیری وخت تیری. نن زمونږ ستوري د پښتونخوا دی، د هغې د ژوند مختلفو اړخونو باندې به خبرې اترې کوو. ورسره د هغه وخت چې کوم ستونزې دي، کوم حالات دي، چونکې هغې عیني شاهد وو د هغه وخت، په هغې حوالې سره به ورسره هم خبرې اترې کوو. راځئ تاسو هم ما سره اوسئ. جی قدرمنو، سید اختر شاه صاحب زموږ سره ناست دی. ډېره مننه شاه صاحب هم پښتون د وخت ورکولو. یقینا چې نن سبا ریټایر لایف انجوای کوئ، یو غټ سفر د ژوند پروفیشنل لایف هم تیر کو. شاه صاحب دا ته نن سبا څه سرګرمیانې دي؟ خبر شوي تاسو لکه کم دغه نه د پیشې نه د ژوند آغاز کړو، عملي ژوند هغې ته واپس تللي، دا واقعي رښتیا ده؟ ستاسو اول خو زه ډېره مننه ما ته موقع راکړه. که تاسو ته یاد دي چې کله زه ریټایر کېدم نو زما چې څونه ملګري وو، ویل ویشرز وو، په پېښور کلب کې هغوی ما ته یو فیرویل راکړی. هغوی که ما یو خبره کړې وای چې د ژوند یو باب ختم شو او بل باب شروع شو. نو اوس هغې نه پس ما خپل د های کورټ لایسنس بیا ریسټور کړ او د های کورټ وکالت ما شروع کړ دوباره. دې نه علاوه مختلف انسټیټیوټس وي، یونیورسټۍ دي، هغوی هم ما لیکچرز ته راغواړي. بیا تاسو مهرباني ده، تاسو ما ډېر مصروف ساتئ، تاسو ما ډېر مصروف ساتئ. او ورسره یو د انګریزي ورځپاڼه ده ایکسپریس ټریبیون، نو هر هفته یو آرټیکل هغوی دپاره م لیکم. مطلب دا دی چې وزګار شوي نه، او کله بیا دا مې چې آرټیکل راشي نو د هغې بیا اردو ترجمه وکړم، نو چېرته بشیک یا بلخمار شهباز ته راشي. او ورسره بیا لږ غونډه کې عملي سیاست به شروع کړی دی. نو هغې کې مثال ما د عوامي نیشنل پارټي پلیټ فارم ده. دا خو لږ ښکاري داسې چې ریټایرمنټ نه پس تاسو نور مصروف شوی. یقینا ډېر زیات. بل جا صاحب دغه هغه فرق چې کوم دی، لکه اوس تاسو په ځوانۍ کې وکالت شروع کړو، جی بیا دومره پکې دغه غټ سروس دوه درې دهیانې شو، منځ کې تېرې شو، بیا واپس وکالت، یو د ځوانۍ وکالت، اوس د چا خبره د سپین سره وکالت. نو د ځوانۍ وکالت دا و چې هغه وخت ما سره یو کاواساکي موټر سایکل و. نو لطیف افریدي صاحب چې اوس د سپریم کورټ بار ایسوسییشن صدر دی، جی جی، نو د هغه چیمبر ما جاین کړی و. نو هغه لطیف لالا کې ډېرې خوبۍ دي بېشکه. نو یو خو دا و چې ډېر وسیع النظر و، د هغه ډېر ښه پیټرنیج و. هغه کله چې جیل ته به لاړو نو ټول کیسونه بیا موږ ورته کوله، نو ډېر ښه اپرچونټي وه. دویمه زمانه کې دا ټریډ یونینز چې دي دا ډېر وایبرنټ وو. نو موږ سره د لیبر پریکټس هم ډېر زیات و. دا وخت به پاټه لا ریګولیشن و، د هغې و. نو هغه ډېرې ښه موقع ملاو شو. خو چې نوې راشي وکالت کې چې کومه پرایویټ شعبه وي، نو یقینا تا ته مستقبل او چې پکې وي یو غیر یقیني صورتحال وي. دا یو ډېر غټ منزل ته رسېدل، زه به مخکې زما کامیاب به یم نه به یم، څه به کېږي څه به کېږي او څه به نه کېږي. شاه صاحب ستاسو د پروفیشنل لایف ته به راځو. یقینا چې د ترهګرۍ چې کوم وخت تېر شو، تاسو په مردان کې ډي آی جي وئ، په تاسو باندې یو خودکش حمله هم شوې وه، ډېر سخت وخت و. بیا تاسو ته چې کوم د خیبر پښتونخوا د پولیس کمان حواله شو، هغه دغه ته به راځو. خو لاول راته خپل پس منظر یاد کړئ. صحابۍ سم تعلق دی، خو لږ ګرومینګ زما پکې زیاته پېښور کې شوی، سکولینګ وغیره.
دا راته وایي د صوابۍ نه شاه صاحب راغی پېښور د کله راغی د خانداني پس منظر راته بیان کړي. زه به دا ووایم چې زما نیکه سید محمود شاه صاحب جی د هغه په توډري کې ښه ټیک ټاک ځمکه وه. د هغه د پلار یو زوی و او د هغه مخکې 8 زامن او 2 لوڼه وې. نو هغه پېښور ته دلته هم څوک نه وه او زما نیا چې دا د تاکال ده هغه دلته. نو په پېښور سره زمونږ دا یو ډېر لوی دا نه چې صرف د تاسو خامخا د پېښور کنیکشن نو زه به دا ویلی شم چې زه د نیا او د مور طرف نه پېښوری زه خلیل یم. ښه خلیل زما مور هم خلیله ده ځکه چې زما د پلار د ماما لور وه. نو په هغې حواله باندې زه پېښور سره د مور د طرف نه خلیل یم او د پلار د طرف ته سید یم. نو د هغه بیا دلته هغوی باندې سبقونه ویلي دي لکه زما مشر ترم اسلامیه کالجیټ کې بیا اسلامیه کالج کې زما پلار په اسلامیه کالج کې اسلامیه کالجیټ بیا اسلامیه کالج زما نور ترونه هغوی په ایډورډز کالج کې دا ټوله له کشر تر دلته په هغه وخت کانوینټ کې کو ایجوکیشن و. نو کانوینټ کې هم سبق ویلې بیا کیډ کالج استودال چا پی ایف کالج سرګودا. نو بیا څوک فورس ته لاړو سو کشر تر به چې د سیویل انجینیر یو فارسټ ته تللی و. زما والد صاحب هم په سروس کې و. سکولینګ او سکولینګ ما چې دی دلته په پېښور کې کینټونمنټ پبلک سکول دا خیبر روډ باندې دلته نه مې 12 پورې به دلته سبق ویلی. بیا هغې نه پس ایډورډز کالج ته لاړم. بیا لا یونیورسټي آف پېښور او پولیټیکل ساینس مې هم دلته نه وکړو. او بیا یو شوق مې و ایم فل کې مې هغه وخت داخله ایسته پولیټیکل ساینس کې خو چونکې وکالت هم ما کو نو بیا مې هغه کنټینیو کولی نه شو. نو شوق مې بیا وروستو خبرې زه کله ہوم سیکرټري وم نو ډاکټر احسان صاحب چې دی خدای دې ورسره ښه وکړي هغه زه ډېر زیات پرسویټ کړم چې یاره ستا یو پریکټیکل ایکسپیرینس دی نو دا تھیوري ایکسپیرینس یو ځای کېدل پکار دي څه چې دی څه دي په ژوند کې کتلي دي خاص کر دا وایلنټ ایکسټریمزم او ټیررزم په دې حواله باندې ته پی ایچ ډي وکړه. نو بیا ما زه دغه پوینټ راتلم چې لکه تاسو وایئ چې سبق سلسله خو تاسو اوسه پورې روانه ده نو هغه رښتیا خبره ده چې لوی لوی عالمان ته وګوره که افلاطون دی او که دا دی هغه دا ویلی شي آی نو نتھنګ. نو چې انسان کله دا وایي چې زه پوه شوم مار سره راته بس ختم د زده کړې عمل بند شي باندې شي دا د ژوند مسلسل دا چې دی نو هسې خو نه وایي چې علم سمندر دی دا ختمېږي نه. لکه اوس هم تاسو لګې موږ تاسو د لایبرري وکړه ښه کتابونو نه ډکه ده اوس هم لګې زیات. نو بس هغه دا ده چې تاسو غوندې اهل علم خلکو سره محفل میں مجلس میں همیشه د سکول والے د کالج زمانه کې ټولو دا شل خلکو سره به ناسته پاسته کړې ده. لکه ما ته یاد دي لکه زمونږ یونیورسټي ډېر ښه ماحول و. د کالج چې کله زه ایډورډز کې یونیورسټي کې وم نو دلته به مباحثې کېدې مکالمې به کېدې. دا چې موږ اکثر د مشرانو اورو که نه چې کوم تعلیم یافته مشرانو ایو چې موږ هغه وخت کې په کالج یونیورسټو په وخت کې داسې مباحثې کېدې په ډیموکراسي په جمهوریت باندې په کمیونیزم باندې په دې ټول څیزو دا چې موږ ونه دي. نو زه وګوره زه په خپله چې هغه وخت ما ته یاد دي زه محنتکار رساله به یو د لاهور نه چاپ کېده. پېښور کې به زمونږ ډېر ښه زه به ویم چې هغې هم زموږ تربیت کړی دی ذهني مصطفی کمال صاحب د هغه شاهین پرنټنګ پریس او بیا وروسته چاپ ځای نو هغه به نقیب رساله دلته نه چاپ کوله. نو هغې کې به ډېر لوی لوی دانشورانو لیکل کوله زه په خپله ما به هم لیکل کوله. نو عام زموږ د ناستې ځای و هلته به هم د امتیاز عالم صاحب دی به ملته راتلو یو پروفیسر غلام سرور صاحب و نور دا شنلوی لوی لیکوال عالمان هغوی به راتلو. ما به روزانه داسې ورځ به نه وه فقیرآباد کې اوسېدم خوشحال قانون کې به کلندر خدای لالا چې دی خدای دې بخي روزانه به زه او د هغه خوریی دی ډاکټر غفور صاحب موږ به هلته هغه سره به ناست هم کوله زیب کې و چې هر قسم سوال رالو په هغه به هم کولو. نو هغه به بیا هغې کې به مونږ ډېرې زده کړه وکړه. ما ته یاد دی هغه یو ورځ میجیک کتاب نو یو اختر حمید کې ډایري هغه کتاب یې راکړ چې دا ووایه. نو چې لاړو هغه وینا مې نام شروع کړه چې بیا رالو کلندر لالا ته
نو راته وایي چې ښه اختر حمید خان به سهار په ناشته کې څه خوري یعنې خلکو ته ته ګوره که نه دونه عالمان خواسې عالم نه جوړېږي که نه چې هغه ته به د هغه دونه فوټوجینک میموري وه چې هغه ته دا هم یاد و چې پلانټکي صفوانې اختر حمید خان څه ویلي دي او دا ما پته مې لګوله چې یاره سړي کتاب کتلی دی که نه بیا دا شان دلته و موږ به سرد کې سام جرګه و هلته به لاړو ځان ته یو ایکسټریم و نو هلته اولي ځل هغه چې جي داسې نو هغه یو راکړه چې جي دا میکسم ګورکي کتاب دی ما مدر دا ووایه نو بیا موږ دا شر خلکو سره نو راته پته ولګی چې میکسم ګورکي څوک دی او دوستوفسکي څوک دی او د هغه کرایم پنشمنټ څه دی بیا د اشبل خټک صاحب شاعري ده د کلندر مومند شاعري وه بیا چې دی په ژوند کې منګه زه چې لسم کې وم نو هغه وخت د فارغ بخاري صاحب په باچا خان باندې بایوګرافي لیکلې وه نو عام یې وویله نو د هغه د ژوند نه ډېر متاثره شوم شاه صاحب د وکالت چې کله موږ ستاسو د ځوانۍ ته لاړ شو وکالت نه پس بیا سیول سروس ته دې ته راتګ څنګه وشو چا موټیویټ کوي په خپل هم دغه روچه چې لږ افسري وکړو په خلکو باندې که نه د فیملي طرف او دا دې طرف ته څنګه تکل دې کې به زه درته وایم چې د انساني نفسیات چې دي که نه چې کوم ماحول کې ته لویږې فزیکل کنډیشنز دي نو دا ستا انساني نفسیاتو باندې ډېر لوی اثر کوي زه چې خپل ایډورډز کالج زه د اول د ایډورډز کالج چې مثال درکړم نو ایډورډز کالج کې مخکې هم ډېر خلک سیول سروس ته تللي وو زه صرف د خپل کلاس مثال درکړم یعنې ایډورډز کالج داسې دې نه مې اندازه ولګاو چې ټایم کې د دې تعلیم معیار څونه اوچت زما کلاس کې امجد علي خان چې دلته چیف سیکرټري پاتې ارباب شهزاد چیف سیکرټري دلته پاتې اوس بشیر ارباب شاهرخ چې فیډرل سیکرټري ریټایر شو همایون خان فیډرل سیکرټري ریټایر شو عباس رضا موږ سره فارن سروس ته تللی زه پخپله پولیس سروس ته نو دا د یو کلاس نه نو یو ماحول مخکې نه ملګرو د کلاسو د بس تاسو موټیویټ شو چې بیا موږ چې یونیورسټۍ ته لاړو نو یونیورسټي کې مخکې نه لا کالج هلته ډېر زموږ ملګري مخکې نه تلي بیا ورسره جوخ چې دی پولیټیکل ساینس و نو پولیټیکل ساینس متعلق خو دا و چې دلته چې څوک راشي نو بس دې سیده یو تاثر دا و چې هغه سیول سروس هلته یو ماحول داسې نو هغې ماحول هم یو اثر وکړو خو چونکې زما په ذهن کې دا لیټ ځکه شوم زما ډېر ملګري په 80 او 81 کې جاین کړی دا شهزاد دی او امجد دی او دا ټول ما لږ لیټ ځکه چې یو طرف ته ما دا او بل طرف ته زما یو رجحان سیاست طرف ته و ما ایز ا سټوډنټ لایف چې دی ډېر لوی زه پولیټیکل ایکټیویسټ پاتې یم په دې دوران کې د شاه صاحب د پوینټ کې لږ اوس دا چې اوس تاسو چې کوم یو ادبي تړونو انقلابي سوچ مختلف چې کوم د شخصیت ای دا کو نو عموما موږ کتلي دي داسې شخصیت اکثر بیا د سرکار نوکرۍ ته او دې طرف ته نه ځي آیا سیاست ته راشي یا نور ته په سوشل اکټیویټیز شروع کړي تاسو لاړې سیول سروس دا خو تاسو هغه د چې کوم د زده کړې هغه باب بیا به ځکه چې په هغې ډېر بندیزونه وي په سیول سروس کې بیا ډېر دغه وي ستاسو کوم تخلیقي یا څه کول غوښتل یا څه هغه لارې بندې شوې زه به لکه دا ووایم چې لارې دا شر نه دي بندې شوي ځکه چې ته سیول سروس ته هم تیارې کې نو ته خو ټول پاکستان کې کمپټیشن کې نو هغې کې بیا ته ډېر فوکس سټډي کې سټرکچر سټډي کې ډېره زیاته نو هغه ته په پاکستان کې کمپیټ کې لګیا یو څو خلک دي که نه نو هغې سره ته هغه ستا زده کړې نوره سیوا کېږي بیا چې ته لکه سیول سروسز اکیډمۍ ته لاړ شې نو هلته بیا د دنیا ټول ټیلنټ هلته بیا جمع شوي وي نو هغې کې بیا تا ته لکه اکنامکس هم ښیي تا ته فارن افیرز هم ښیي پبلک ایڈمنسټریشن هم بطور ایڈمنسټریټیو پوسټ باندې یا بالکل ټیک ده تاسو په ښه طریقې بالکل ستاسو خبره ټیک ده چې ښه طریقې سره بیا سره ډیلیور کوي د مختلفو معاشرت اړخونو نه خبر شي نفسیاتو نه خبر شي خو لکه ستاسو چې کوم ګرومینګ شوی لکه کومو خلکو سره ناسته پاسته شوی د هغې چې کوم د ذهن هغه کوم کینوس ته موږ وایو میدان هغه ډېر دغه وي هغه یو قسم د
د صوبې نه او د ملکونو نه دغه اخوا وي. نو زه به دا وایم چې زما ذهن کې یو خبره دا وه چې یو پاور سټرکچر ته لاړ شي الټیمیټلی چې ستا چې سم آیډیاز وي تخیل وي نو به ته یو عملي جامل شي اچې نو هغې دپاره تا ته څه لږ ډېر سیاسي طاقت یا د سټیټ اپریټس د هغې ضرورت وي. جی 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 نو زه به دا ووایم چې سیول سټرکچر ته م چې رالم زما چې کوم هغه ذهني چې کوم سوچ و په هغې کې داسې څه مات شوی نه دی ها لکه مطلب هغه کوم دغه او همیشه زما چې کوم ما سیزونه یو نظریاتي طور باندې زده کړی وي ښه جي هغه یو پروپیلنګ فیکټر به همیشه و. ما همیشه د تاریخ تجزیه چې ده که نه هم د هغې په رڼا کې کړی. جی جی شاه صاحب ستا خبرې خوښ شوې خو موږ سره یو وړې شان دمې وخت دی ډېرې خبرې پاتې دي وګورئ ستاسو د عملي ژوند ته بیا چې کله پولیس کمان هم سنبال کو سیکرټري هوم وغیرہ ډېرې خبرې پاتې دي. قدرمنو کتونکو خبرې ډېرې دي یو وړه شان دمه اخلو بیا واپس راځو. ظاهر والد خو ډېر مینه ناک او ډېر انسپایرینګ بیکاز هر ټایم مونږ خو همدا ګورو چې که سخته راغلی ده که څنګه راغلی ده خو هغوی وي هارډ ورک سره هر یو شی چې کوم دی محنت سره چې کوم دی دا مشکلات چې قسم دي هغه اوورکم کړي دي. جی قدرمنو بیا هر کله اختر شاه صاحب سره خبرو ترو سلسله روانه موږ تاسو را رغنه خو ته به اوس بل عملی ژوند تر شو کله چې شاه صاحب تاسو دغه شو لکه سلیکشن شو کمیشن کې او سیول سرویس رااله څنګه تاسو خبرو کړی چې کوم ماحول او دغه نه خلک متاثر کیږي ملګری څوک یو خروان څوک بل خروان څه تاثیراتو څه دغه لکه مطلب ارمان هم پوره شو او بیا هم هغه کې لکه ځواني هم وته ویل شي ځواني هم وه نو دا خو به زه یو یقینا یو لوی اچیومنټ و دغه چې په ټول پاکستان کې دې ته کمپیټیټیو ایگزامینیشن وایي د مقابلې امتحان ورته وایي نو په پورا پاکستان کې تقریبا 120 کسان هغه وخت ایشتي په مختلف هغې کې لایي کې ډي ایم جي پولیس او زموږ په پولیس کې موږ صرف 12 کسان جی جی هغې کې 200 کې هم چې دی دوه د فوج کوټې نه راغلي نو لږ شو جی جی او د دې صوبې نه زه صرف یو کس وم خو په دغه وخت دا کوم وخت کال دا چې دی 1985 کې 1985 کې نو په هغې حواله باندې دا 85 کې د کمیشن کې د کیبینه صرف تاسو ته زه صرف یو ها نو دا یقینا یو ډېره لوی اعزاز خبره وه جی جی او بیا چار چاپېره یو ریکګنیشن یو آیډنټیټي درته شناخت جی 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 ایمیجیټ ریکګنیشن به زه دې ته وایم بعض وخت ایمیجیټ ریکګنیشن کېدی شي لانګ ټرم ریکګنیشن هغې لم لوی وي که ما وکالت کولې صحیح خو هغه وخت زه به دا وایم چې ایمیجیټ ریکګنیشن فوري طور باندې تسلیم وشوه نو چار چاپېره که خپلوانو کې وو او که دوستانو کې وو که په سوسایټي کې وو که زما خپل هغه وکالت ما کولو نو یو ډېر لوی ریکګنیشن میلاو شو اپریسیشن میلاو شو دادګیرنه وشوه زه به خاص کر یو بل کس نه هېروم خدای دې وبخي سیف الرحمن کیاني صاحب نو هغه سره زما یو ډېر هغه به ما ته همیشه وی اردو به هغه ما سره ویله چې میری آپ کے ساتھ انټلیکچوئل افینټي ہے نو هغه به ما همیشه زه دا پرسویټ کولم خو د هغه دا و چې په خپل امبیسډر پاتې و نو هغې وی آپ سیول اور آپ کریئر ډپلوماټ بنې نو چې کله زه پولیس کې راغلم نو هغه ماته وی ما تاسو چې ډپلوماټ په دغه لاین کې به تاسو ډېر ښه وی جي نو بیا دا زه ما سره غریب بیا یو ځل لاړم نو د هغه سیکرټري اسټابلیشمنټ خو چونکې ما فارن سروس لاندې لیکلی و دا مې بره لیکلی و که ما دا فارن سروس بره لیکلی و زه به بیا به فارن سروس کې راغلی نو ما ته کله کله داسې لګام کېږي که یاره فارن سروس ته تللی وي نو زیات به خو نه ستاسو پرسنالټي او دغه چې کوم دی نو پولیس سره ډېر میچ کېده درته شاه صاحب چې دغه وشو کله چې تاسو لاړئ پولیس ډپارټمنټ ته دغه وشو
څنګه لکه د پولیس ډیفرنٹ یو دغه زموږ سوسایټي کې همداسې چې لکه وردي وي اختیار یو دغه نو خلک لکه داسې دغه کوي که نه ستاسو په ذهن کې څه و چې لکه یو بوج هم راغی یو ټیک دی تاسو چې ریکګنیشن هم میلاو شو نه شو ذمه داري هم راغله خلکو توقعات هم سیوا شوي ستاسو خپل ذهن کې څه و چې یاره څه به وکړم په پولیس سروس نو زما پولیس سروس کې خو بنیادی ګوره چې ته لړ شې نو بیا خو تا ته پته ولګي پروفیشنلی جی 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 چې زما کار څه دی ها ها زما جاب ډسکرپشن څه دی جی جی نو هغې کې بنیادی چیز خو همدا و چې پریونشن او ډیټیکشن آف کرائم دی او امنیت چې دی حقایب ساتل دي جی جی دا زمونږ بنیادي نو بیا چونکې ټریننګ هم ما شانتي کېږي نو رو رو ستا دا ذهن او ما شان موړ کېدل شروع شي جی جی هم بیا د پولیس سره راګي لکه هغه موړ کېدل شروع شي خو بعض یو تصورات جنرالي خو چې کله بعض وخت مونږ و چې انګریز کا کالا قانون او ظالمان هغه خو رولز چې سړی وایي نو هغې کې ایون دا چې کوم 1934 والا پولیس رولز دي هغې کې چېرته داسې خبرې نه دي لیکلي هغې کې خو لکه مات زه همیشه کوټ کوم دا جی جی چې هغې کې لیکلي دي چې یو آیډیل چې کوم پولیس افسر مخامخ پکار دی دا دی چې هر قانون پسنده د معاشرې غړی خپل دوست غړي غیر جانبداره دوست او هوښیار دوست څه دپاره چې دا به د هغه د جان مال او د عزت تحفظ کوي دا ته شاه صاحب لږ مخکې به راشو سروس هم جوین کو موږ کتې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د 2007-8 نه کوم د ترهګرۍ یو سلسله شروع شو تاسو په هغه نازک وخت کې چې کوم دی نو لکه د پولیس یو ذمه داره چوکۍ باندې ناست وي د مردان ډي آی جي وایي درې څلور ځلې وي د سره هم دغه خطه چې کوم یو پېښور یو د مردان او ښار چارسده صوابۍ دا علاقې زیات زه به بلکې دا وایم چې تاریخي لحاظ سره 9/11 نه پسته جی 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 زما ولې پوسټینګ چې داسې احساس و هغه په جیکباباد کې شوی ښه جي ښه جیکباباد کې که خیال لا د طالبانو حکومت نو راغورځېدلی ښه جي ښه او هلته دا شاهین ایر بیس چې دی تاسو هلته څه ایس پي وایي زه هلته ایس ایس پي وم ډي پي او چې ورته وایي ښه جي ښه نو هلته هغه شهباز یو شمسي ایر بیس دی بل شهباز ایر بیس دی جی 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 نو دا شهباز ایر بیس چې دی دا هغه ځای و چې چېرته نه به امریکني جهازونه الوتو او هلته به یې په د طالبانو باندې حملې کولې ښه جي ښه نو هغه وخت به هلته یو اواز راپور اوچت شو چې جیکباباد چلو په جیکباباد ایرپورټ به حمله کوو ښه جي ښه جلسې جلسونه نو هلته اولي ځل یو میزایل فایر شو ټارګټینګ دا کوم یو کال و دا تقریبا 2000 ښه جي ښه تاسو تر هغه وخت نه لکه چې کوم لکه هغه وخت سونګون ملاو شوی چې یاره دا هلته نو هغه اولي ځل ما وکتو بیا چې لاړو پټو کې جی جی نو لکه هلته وګور دننه چې و انر کارډن هغه آرمي سره و جی جی بهر رینجر و نور بیا مونږه پولیس و دا یو جاینټ زمونږه حجی چې ایرپورټ به څنګه پروټیکټ کوو او بیا چې دا راکټ لانچر چې لاړم هم کتو نو اولي ځل دا پته ولګېده چې هلته هغوی امپرووایز چې څه ته به لاندې ورته داسې لرګي نه سټینډ یې جوړ کړی او هغې ته به بیټري ولګېده بیا اګنیټ شو نو هغې سره هغه بیا لانچر فایر کېده دا اولي ځل هغه وخت هم ما دا خبره وکړه جلسې جلسونه خیالي کې د افغان ډیفنس کونسل او دا ټول نو ما یو خبره هغه وخت وکړه ما چې کله د طالبانو حکومت هلته راوغورځېږي ختم شي نو دا سیزونه هم دلته ختم شي بیا زه کراچۍ ته لاړم ایز اے آی جي اسټابلیشمنټ و اپریشنز نو د دهشتګردۍ چې پاکستان کې د 9/11 نه پسته د دې ابتدا د کراچۍ نه شوې ده یاد دي درته ډینیل پرل شو امریکن ایکسپریس شو او دا ایون په جنرال مشرف باندې چې اولې اټمپټ شوی و هغه په شهرهای فیصل باندې یو سزوکي وه هغې کې ورته فټ کړی خو هغه اګنیټ نه شو جی 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 دین علاوه نور ډېر واقعات هغه وخت دا ټول د 2001 کمال شاه صاحب بیا هلته لاړو هغه آی جي او نو ماته یاد دی هغه نو هغه بیا یو کریډټ نمبر کومه چې هغه وخت چې کوم د کراچۍ پولیسو نو اکثر هغوی دا ټول کیسونه ورک آوټ کو ټریس کړي مو ټیرریزم کوډ کې مقدمې مو چلېدې پکې خلک قیدم شو جی جی بیا زه رالم 2004 کې
سوات ته نو سوات کې بیا دغه ځای کې بیا 2004 خیبر پختونخوا نه نو اوس دلته چې دی دغه انډر بظاهر ما خو یې سوات ته روان یم خو چې هلته ورسېدم نو هلته مخکې نه دا واقعات شروع شوي وو لکه سی ډي شاپ شو جی 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 یو ډاکټر و هلته هغه څه کتاب داشن لیکلی و نو هغه یې په هغې کې حلال کړی و بیا چې کوم په مشرف صاحب باندې هغه وخت په دې پنډۍ کې اټمپټ شوي وو نو چې د هغې تفتیشونه به کېدو نو ډېر ټیمونه به چې دی سوات ته راتلو نو بیا هغې کې پته لګېدل شروع شوه چې دا نیټ ورکینګ او پورا حساب کتاب او څوک به کابل کې او څوک په سیدو شریف کې واغو نو د هغې خلاف ایکشن شروع شو ریډونه شروع شو بیا به چې سړی ونیولو بیا به ترې تپوسونه کوو چې فلان کې کس راغلی و هغه در سره پاتې شوی و هغه در سره دا څیز روړی و دا پورا یو لکه موږ ویل چې شاه صاحب چې کوم دی دا کله چې دا هله ګوله شروع کېده د هغې بیا دې کې عیني شاهد یې تاسو چې کله اولنۍ ابتدا وشوه شمسي بیا چې دی هلته د آی اس آی دفتر و په هغې باندې راکټ لانچر اټیک وشو دا 2004 خبره کوم بیا زه دفتر کې ناست وم چې آواز رالو چې جی چپړیال ځای دی د مټه او کبل په هغې باندې ډاکه پرېوته او اولی لس کسان دي که څو د 10 11 یاد کړ او هغوی د الله اکبر نارې والې د ګارډ نه ټوپک هم وایسته او پیسې هغه وخت د ایس ایچ او مټه چې کوم نو هغوی چیس کول شروع کړو هغه کانټیکټ مات شوی نو مونږ ورپسې ووتو د خپل دفتر نه ریزرو زما کړو خلک هم پولیس سره وو د هغوی دا خیال و چې دا بار نه خلک پیسې هلته زیاتره بلد چې دا زموږ پیسې دی لوټ کې نو هغوی به خیل چې دې طرف ته غر کې لاړو اخوا لاړو نو چیس چې دی مات نه شو نو الټیمیټلی به هغې کې 48 ګنټې وې نو 48 ګنټو کې شپه مې ملته تېره کړه هغې کې موږ یو کس چې دی ایکس ایر فورس والا و مشرف باندې چې کوم حمله کیو کنه کې ډېر خلک هغه ایکس ایر فورس ټیکنیشینز و اکثره نو هغې کې یو کس هغه و یو هغې کې ماته یاد دي فاروق و هغې پسې به هم دی همیشه ګرځېده هغه و موږ هغې کې دا ایکس ایر فورس والا زخمی حالت کې بیا ونیولو نور هم ونیول او دا دو چې دی بیا سهار چې اطلاع میلاو شي چې 4 کسان 2 کورونو کې دي دا شیر بلم ورته وایي دا زموږ شجاعت د دې نه چې کوم دی نو به دا کیسه روانه شو بیا ټکه واقعیت زه نه راځم دې ته که نه نو هغه موږ جومات کې هول اپ شو دا ټول خونې وشو دوه نه ووتو بیا آخر کې شپه کېده نو بیا موږ چې یو سیکشن پکار دی نو چې کله هغوی بار ووتو نو هغوی سره هم هینډ ګرینیډز و فایرنګ وشو هغوی هم بلاست شو نو چې بیا انټاروګیټ شو نو مختلف هغه مخکې ټول دا جیش محمد او دا شن تنظیمونو کې پاتې او هغوی سره دا چې کیسټ یې و هغه وې هغې کې ډېر خوشحالان تلاوتونه حساب دا ټول نو هغې نه موږ راکټ لانچرز هم ریکور کړو هغې نه موږ دا کلاشنکوفز هم چې کوم لوټډ اماونټ و هغه موږ ریکور نو بیا هغې کې دا پته ولګېده چې دا رنګ و چې دا ډاکه پرېوتې ده بس دې ډاکه خو چونکې اولي ځل دا موږ پیټرن وکتو که نه چې اولي ځل یو نارې هغې ووالې چې الله اکبر چې کله دا دی والې نو بیا هغې کې دا پته ولګېده منصوبه بندي دا وه لانګ ټرم پلان چې موږ به دلته دا شن بیا دې نه پس به فورن دلته ملم جبه و هغه راضي به نو موږ به هغې کډنیپ کړو نو حالات به داسې جوړ کړو چې سیول ایډمنسټریشن ناکام شي نو فوج به سکن شي بیا به موږ په فوج حملې کوو خو هغه چپړیال بینک ډکایټي چونکې الله تعالی موږ ته بریالی راکړه نو هغې نه پس دلته بیا یو امن زه به یوازې ګرځېدم زه بیا هغې نه پس ته ماته دې کې بیا پریزیډنټ پولیس میډل میلاو شوی شاه صاحب لږ مخکې به نو هغې باندې زه بیا ټریننګ ته لاړم نو 2 کاله کې دننه بیا تا وکتو چې څه چل مولانا فضل الله چې کوم خدشات و دغه هغه رښتیا ثابت په 2008 کې چې تاسو کله ډي آی جي وې دا کې په تاسو باندې خودکش حمله هم زه هغې نه پس ته بیا دام درته 2007 او 8 زه ډي آی جي ملکنډ وم
ښه جي هغه ټایم کې ملکڼ نو بیا بال ملکن راځم زه آ ټیم کې لګلې وم نه، چې کله 4 چاپیره اورو نه د ټول راغورځېدلی و ها نو فرست فیز اف اپریشن چې دی منګه نه کړې هسې هم وه لکه د او بیا چې رالم مردان ته ستاسو خبره ټیک ده اها. چې دی نه شاه صاحب هم ډېر عجیبه غوندې اتفاق نه دی لکه چې تاسو په جګاباد کې وئ نو هلته چې کله کله کټ پټ شروع شو تاسو هلته وئ هغه ټایم کې اول چې کوم اټیک شو جی بیا چې کوم دلته ډي آی جي ملاکڼ وئ نو دلته لکه هغه څیزونه شروع شو هله ګوله بیا ایس ټول ایس دا څو څیزونه چې کوم ډیولپ کېده روانو خورېده هغه ټایم کې تاسو په اهم ځایونو کې زه چې کله تلم هغه وخت ډي آی جي شرف کیر ټیکر حکومت و او جاو ورک صاحب آی جی و زه ډي آی جي سپیشل وان شوم جی جی نو ما بریفینګ زر ورک هغې سوات باندې او ټول هر چونکې 2004 تجربه وه نو هر څه چې وشو چې واپس رالم عیني شاهد وایي وې چې ته خو ډي آی جي ملکنډ ولګولې ما ورک صاحب ته مې زه خو ټیک ټاک دلته ډي آی جي وی نه یو چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو سینڈ دی بیسٹ ټیم نو آ ټایم کې منګه سو کارډ زبزال ته سو کارډ چې بیسټ کې رالو سو کارډ کې ښه جي چې کله سخته وه بېشکه بېشکه نه نه چې سپرلی و دا خزا وه چې اور ورېدو نو هغه وخت بیسټ و بله خبره چې کله سپرلی رالو نو هر سړي وي چې دا دا ما کړي دا ما کړي دا زه خورم دا جی نن تاسو پټې موږ وکرلو میوې نور وخوړلې ما خو ځکه چې نن تاسو لکه زموږ د ستوري د پښتونخوا یې نو لکه هغې زه عیني شاهد یم ځکه تاسو زموږ سره لکه دلته موجود یې بیا مردان ته چې رالم اوس لکه نوکري اسانه ده یا د هغې نه مخکې اسانه بیا مردان ته چې رالم نو تاسو ته که یاد دي د مردان نه علاوه هلته بخشالې دی او گجرات او دوبۍ اډه او رستم او دې کې دا ټول د هغې جی 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 بیا ایون زمونږ نوخار بیا به دا شندال لاړو به درې سره به ولګېدو پور نیټ ورک دی که جی نه جی جی او دې طرف ته بیا شب قدر والا چې و هغه ممندو ته هغه و ها جی نو په شب قدر مشني او دې ټولو کې متبادل حکومتونه جوړو آها عدالتونه قاضي آفرین عدالتونو دا باډي کورونه او دا کورونه دا شن دې ټولو کې مشني والے ته راغه بیا چې دی دلته به یو وخت به دا شنو چې شب قدر ته به رالو نو که پولیس والا به ولاړو نو هغه به مخ بل طرف ته ښه جی بیا یو وخت رالو چې موږ دونه ځان ارګنایز کړ چې هغې موږ یو ځل کې چیلنج کړو موږ جواب ورکړ ډزې شروع شوې ایون موږ سره توپې هم وې هر څه وو او د الله تعالی فضل و وی رول دم بیک نو بیا هغې نه پس ته داسې مختلف ځینو کې څیزونه به روان وو هغه اپریشیټ هم شو زموږ شب قدر اپریشن یادېږي نو بیا دا خودکش حمله وشوه تاسو افیس کې هغه ټایم زه نه زه ما پریس کانفرنس وکړو موږ مختلف چې کوم اچیومنټس کړي وو جمعې ورځ به ماته یاد دي زه واپس رالم ما کپړې بدلولې چې کپړې مې سپینې واچولې نو وردي ما وې د کېده چې زه ګاډي کې کېناستم نو ما ته سړی وایي چې دا وردي دا ستا لږ غوندې کریز ټیک ته دی نو هغه وایي زه لږ پې واما نو هغه ډرل مطابق لکه اوس دا گیټ کولاو شو زما اسکاټ والا هم ورسره ګیټ و 15 منټه نو چې ګیټ هغې وکتو چې زه خو لا ګاډ سټارټ نه شو ای بیا ګیټ بند کړو دې کې لږ سات کې چې دی ما اوس زړه کې یار دا سړي لږ لیټ شو د خو دا استري چې دی کنه زړه کې څه کړاوېدم الله تعالی وګوره قدرت کمال دی نو دې کې چې دی یو ګاډي ما ته ښکاره شو چې زه کېناستو او داسې بار لوګې او زه چې ګاډي نه کوز شوم تلم نو دوی خو کسان والو زه ایثار کړم چې مزه چې لږ مې وکتو نو ګاډي نه مخکې بې سر پروت بیا چې لږ شوم نو زما اسکاټ په وتی و هغه غریبان ټول شهیدان وو بار ټریفک والا ولاړو پبلک کې خلک ولاړو هغه غریبان شهیدان شو بیا تاسو ګورئ لکه دا شن وخت کې لویه خبره کمانډر دپاره دی چې ته به خپل اعصاب څنګه کنټرول ساتې چې ته په خپله تا باندې حمله شوې ده تا سره چې کوم ستا ملګري دي کامریډ ایزامس زما ګارډس زما کامریډ انعامز که نه زما مټې وي هغه پراته وي زخمیان وي او دې کې تاسو زه فیس کوم تپوسونه رانه کوئ او زه په خپل اعصابو باندې بیا قابو ساتم ما جی ما ته اوس هم یاد
ما ته وسم تاسو ډېر ځان کنټرول ساتلی او بالکل چې بیدا داسې شی او داسې وکړه او بیا هغې نه پس ته ځې د خپلو شهیدانو جنازې دي بیا چې کوم زخمیان دي هغې ته ځې او بیا هغې نه پس هم ته وې ما ته آفر وشي چې دا بالکل د سړک په غاړه باندې ستا کور دی سی ایم صاحب دې ټول هغه وخت چې ته دا کور دلته نه بدل کا دننه لاړ شه زه هغې سره لاړم نو مې کتل خو بیا واپس فیصله مې وکړې ما نه تو اوس مې کور بدل که که نه دا خبره دا به پیغام فورس ته ځي چې بھائی شاه صاحب چې کوم دی نو دا فورس ته هم رسي نورو ته هم رسي ډېرو خلکو به راته وایي یاره زموږ دا ملګری زما ډېر خوږ ملګری ریاض خان شاه صاحب ته داسې کې لګېږي بس ذات دلته ګوره جي شاه صاحب د قسمت خبره لکه هغه تاسو ما به یو جواب ورکو چې کله زه ملکنډ ته تلم سوات ته 2007 کې جی جی ما ته به وایي ما یاره خبره دا ده ما ته داسې ځای وښیه چې هلته سړی مرګ نه تښتېدی شي نو داسې ځای خو نشته چې مرګ راغلی وي نو هغه سړی په غسلخانه کې به راپوځي په سړک باندې په ټرک باندې وایي بس نو دا الله تعالی بس ساتلو نو دا یې قسمت خبره ده لکه تاسو وایي که نه چې استري چې کوم سړی هغه ته چې لکه ایثار شي یو 15 منټه چې خدای بچ کړي نو څه نه څه بهانه جوړي شاه صاحب خبرې دا پاتې دي ډېرې موږ سره وړه شان وخت پې ورته قدرمنو کتونکو یو وړه شان ته ماخلو بیا واپس راځو کور ته خو راشي بس بیا خو جی د کور ماحولي نو بس پای کې غب شپ هم وي بیا مونږه مختلف امور باندې خبرې کوو کو پالیټکس شو کو نور داسې جنرال نالج شو دغه کله کله پکې په غزلو باندې هم چې دغې نو بیا غزلې مونږ ته دغه کوي نو جی د وخت خبرې بس جی کتونکو بیا هر کله اختر شاه صاحب سره ناسو شاه صاحب وخت خو ډېرې چا خبره غا تلخ یادونه مو ته ویلی شي او جی دا یاداشت اوس خو دا ریټایر بیوروکریټ هی نو دغه څیزونه ستاسو په راکې بک موږ ته هم څه خیال شته که نه چې دا څیزونه کمپایل کوي که نه ما آلریډي پی ایچ ډي مې چې درته څنګه وویله جی 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 هغه فالټ لاینز ان ګورننس challenges of militancy and extremism in Pakistan دا زما ریسرچ تھیسس دی نو خیال مې شته چې زه یو داشن چې ریټیکنګ ملکنډ دا ټایټل یو دا دا کوم مجید لکه دا چې کتاب اوس په پی ایچ ډي ریسرچ واخو لکه ټیکنیکل او خدا لکه دا چې دا تاسو نه عیني شاهد یې تاسو نه واقعیت ډیولپ کېده کنه چې دا ډېر چاته پته نشته ډېر خبرو او بل چې دی زما چې کوم تقریبا اوس به 200-300 آرټیکل سیوا شوي په انګریزي نو هغه زیاتر په افغانستان گورننس په ټرایبل ایریاز په کانسټیټیوشن 18th امندمنت په دې موضوعاتو باندې دي نو هغې ته هم زه یو کتابي شکل دغه ام جي دا ټول څیزونه منتشر دي خاص کر تاسو چې وختي په سیګمنټ کې کومې کیسې بیان کړې دا چاته پته و چې دوی داسې تاسو ته محسوس کېدل چې یاره به ترهګرۍ دا کسان مختلف دي دا کې وجوړه دا هغې چې کوم انداز بدل و دغه و که نه جی نو دا څیزونه چې په ریکارډ راشي نو کېدای شي مستقبل کې بیا زموږ خلک ته زده کړو کې شاه صاحب لږ را به شو ستاسو څه وخت کې تاسو سره بیا د خیبر پښتونخوا پولیس مشري هم وه لکه څنګه چې سټارټ کې تاسو چې تاسو ویژن و دغه وکنه لږ وخت درته میلاو شوی خو آیا څه ډیلی ورکړه په هغه وخت کې لږ وخت کې لکه پته خو هغه ټایم کې چې وخت داسې لږي او کار پکې ډېر وکړي سم وکړه زه به دا ووایم چې یو یا داسې کار چې تاسو وایئ چې یاره که نور ایسم دی دا یو کار مې کړی دی بس پای باندې مطلب زه به ګوره دا الله تعالی دا فضل دی چې زما یو اکیومولیټډ زیاتر وخت په دې صوبه کې تېر کړی جی جی او چې څونه مشران هم تېر شوي دي هغې زه څه نه څه کمیټو کې اچولی ده که هغه د قانون والا دي که سټرکچرل چینجز اعتماد خبره ده نو دلته به داسې یو ډاکومنټ نه وي چې په هغې باندې به زما دستخط نه وي جی نو زه لکه مثال درکړم لکه ما درته ملکنډ یاد کړ جی جی ما د 2004 کې څه وکړه نو هغه ټایم کې ما یو اسسمنټ پوره د سوات وکړو او سوات ډسټرکټ کې چې د دې ضرورت څنګه دي دا پیټرن اف ټیرریزم څنګه دی دا به کم قبضې کې کلا پکاري چېرته به پوسټونه پکاري کم ویپنز به پکاري هغه وخت پوره ما یو تجزیه وکړه بیا چې زه کله ډي ای جي ملکنډ لاړم نو هغه څیز ذهن کې موجود ما سره و او هغه ټایم کې ما و آی ایم د فرسټ چې چا کانجو صاحب هغه وخت
टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जी 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 او د ام ام نو ای کمپیوټرایزیشن اف سوات پروجیکټ بالکل دا ولې په دې صوبه کې ما کړی دی رايات شي نو الته بیا زه چې کله د سواد نه شروعات شي وګن او تاڼو کې اف آی آر او د ټول سیزن چې کوم د کمپیوټرایز شي او په کمپوزینګ کې نو هغه ما وکړه بیا مې چې ملکند ته لاړم نو دوباره بیا خو یو بل بالکل د دهشتګردۍ نوې انسرجنسي دهشتګردي نه بلکې انسرجنسي وه اجا دهشتګردي کې خدای چې انډیویژوال اکټ شي یا جی شي جی او دهشتګردي دای چې یو خاص علاقه انسرجنسي کې چې یو ګروپ کنټرول کوي کنټرول خپل یو ریټ قائم نو کوشش هغه د پاره بیا ما سره نو پورا ملکند هغې د پاره وکړ خجی او نن چې کوم سواد کې تاسو ته دا پورا ماډل ښکاري د هغې طرف ځای او د مزه خبره زما په خیر زما چې په تور صحافي چون کې موږ هم قتل دا سيزونه چې سره په سواد کې دا سیز وشو نور چې کم دی هغه جن بیا چې مردان ته رالم نو اب زما خوشقسمتی به دا مې چې چیف منسٹر دا غي علاقې اجا وا ټایم کې 18 امندمنت لاندې و ان اف سی هغه کې صوبې ته ډېر وسایل اختیارات راغلي بیا ما د سواد زین کې ولته دهشتګردي څنګه پیټرن هغه حساب سره ری ارګنایز کړ هغه ته منګه مردان ډیولپمنٹ پیکیج ورکړي خجی نو هغه لاندې منګه څه تقریبا 3000 پرسنل دا ویزه زیات کړ خجی هغه وخت دا رنګ روډ جوړې دوه مې انټیسیپیټ کړ چې سبا جوړیږي دلته شوکی کې دی شیا کې دی شي نو 3000 هغه پولیس لاینز ریکنسټرکشن بیریکې جمنیزیمز هیوی ویپن کمیونیکیشن کیناین یونټ دا ټول امر سمردان ته ورکو او مردان واحد ریجنو چې هغه د دهشتګردۍ جنگ په خپله کړی دی شاه صاحب د څه خو لکه ستاسو په دا باندې نو هغې کې راځم بیا غټ لکه اچیومنټ نه یو غټ اچیومنټ چې لکه اوس تاسو ټیک د په تور دغه چې کوم تاسو ډېډ ورکړي یو د سیز چې تاسو اوس هم دلته ناستې ریټایر لایف تېروئ تاسو ضمیر مطمئن او تاسو یو پراید فیل کوئ محسوس کوئ چې یاره دا کار مې کړی دی بس دا زما د ټول سروس د 22 کاله سروس چې کوم دا حاصل دی څه داسې ذهن کې لګېږي زه به دا وایم لکه موجوزه به ایز ا هوم سیکرټري تاسو ته وایم جی جی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د تاسو دلته خو مخکې نه وګڼ پولیس بار نه څه او دلته اداري شکل بل دا هی ته ډایریکټریټ اف کاونټر ټیرریزم جی 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 دا غیم زه هډ پاتې وې زه ایډیشنل آی جی سپیشل برانچ جی هغه کې مونږ هغه کار کړی دی چې مونږ پروفایلینګ کړو ریډ بکس هم جوړ کړي دا ټول ارڅه بیا الته مونږ چې د دوباره دا ری ارګنایز کړ ایز ا لیډ ایجنسی چې هغه ته مونږ اول وایي صرف کلیکشن اف انټیلیجنس کولو بیا مونږ ری ارګنایز کو هغه ته اپریشنل رول او انویسټیګیشن رول او انویسټیګیشن نو دا بیا او دا غي مونږ پولیس سټیشنز هم نوټیفای کړو نو دا مونږ لیډ ایجنسی کا بیا ورسره چې دا پیښور کې نن تا ته ټریفک وارډن سیستم ښکاري دا دې دا ایکسکلوسیولی یونیفارم هم بدل شو بیا دلته دی چې اوس دا انصاف کې مراکز دی نه مخکې مونږ کړو ماډل پولیس سټیشنز دا فقیر آباد ګلبهار او یونیورسيټي ټاون دې ته ماډلز دا مونږ بالکل راشي تاسو په هغه ټایم کې هوم سیکرټري وای زه هوم سیکرټري وم واه شاه صاحب دغه تاسو وخت خبرو اوس د بیوروکراټیک چې کوم دغه د کلچر د خلکو چې کوم تاثر دی تاسو چې کوم نه باټم ټو ټاپ مختلف دا کوم چې کوم د خدمات تا کړی دي خو خلک چې کوم دی هغه په دې بیوروکریټس یا دغه لاټري په ښه نظر باندې نه ګوري تاثر عام دا دی چې په دا خلک مراد انجوای کوي ٹھیک ده حاکمیت کوي د حکومت وسایل زموږ ټیکسونه یې کوي او دوی آشان ډیلیور کوي نه تاسو په دغه سرکل کې پاتې شوئ څه ګڼئ واقعي داسې ده ځکه حقیقت په ځکه ښکاري چې سیسټم هم نه ټیک کېږي آیا واقعي داسې ده چې را بیورګډ صرف بس لاړ شي سول سروس ته کمیشن پاس کو پدا کې کینی او بیا هغه شانتې هغې خپل مراد ادا کوي د خپلو خلکو د ستونزو لپاره د د ژوند د اسانتیا لپاره هغه شان د زړه نه کوشش نه کوي زه به دا ووایم چې یو پرسپشن وي تاثر دی او چې ما تاسو یې تاثر او یو ریالټي وي نو زه به دا ووایم چې د تاثر او ریالټي مینس کې دا بالکل دا یو ډېر سویپینګ سټیټمنټ دی چې بالکل څه نه کوي جی ځکه چې زه د دې سیسټم حصه پاتې یم نو زه خو ما خو بعض وخت چې دی
48 घंटे विदाउट अ स्ट्रेच کار کړی دی. تاسو خبره نه کوم شاه صاحب داسې زموږ بعض ډېر ملګري دي. ډېر کار موږ ته په خپله ما تاسو وایي چې زه په خپله عیني شاهد یم دا تاسو چې کومه خبره کوله موږ دي ده لکه زه عام جنرال لاټ یادوم چې لکه زه به دا وایم د خلکو بیا د ایکسپیکټیشن ډېر دا ګڼي چې دا جوړ روبوټ دی هغه انسان نه ګڼي چې زه د شپې که یو بجم ټلیفون وکړم نو دې ما ته ماغشن حاضر وي الرټ بناست که زه ورته سهار 8 بجې مو کله کې SHO ته راواله که نه وایي زه لاړم وایي جي SHO صاحب نو اوس بل طرف ته بل سړي ټلیفون کړی چې جي دلته خو کرایم شوی دی نو که هلته اوس هغه نه ځي بیا وایي جي مونږ SHO ته ټلیفون کړی و او SHO جي موقع ته نه راغلی نو چې اوس کم تاړې ته تللی دی هغه ته دا نه پته چې دی هلته څه واردات شوی دی یا جلسه ده هغې د غټه مسله کې نښتی دی هلته یې نښتی دی نو زه به دا ووایم چې یو لکه دا وګوره اوس د یو تاڼې آبادي ته صرف زه یو تاڼې ځکه چې پولیس سره یم نورو بیروکرسي وبځه یو ته تاڼه راواله یو تاڼې آبادي کم از کم په لکونو باندې خو وي او د پولیس ټوټل خو 20-30 کسان رولر خاص کر زوړ پیټرن باندې اوس لږ سیوا شوي اوس خو سیوا شوي دا ټیرریزم آبادي مو زخه درس کې خو دا چې ته دلته پبلک آرډر ساتې که نه نو دا ته چې څو پورې تاسو د خلکو کومک در سره دوي او کمیونټي سره د رابط نه وي نو ته دا پبلک آرډر نشي ساتلی نو هغه ته د خلکو سره د انټریکشن دي مشرانو سره کمیونټي لیډر سره نو هغې وجه سره ستا د تاڼې ته سپورټ ملاویږي سړک بند شي ته لړ شي مشران دي هغې سره خبرو کې هغې درته سړک ملاوي مولانا صاحب سره د هغه وي بعض وخت مسله ریلیجیس هغه کښېني خبرو کې مسله حل شي نو دا تا ته ځکه یو سیمبلنس اف آرډر ملاویږي که داسې وې نو بیا خو به روزانه به بلوه وه دا خو څه نه څه دی دا حکومت تاسو وایي چې لکه کار کوي چې کوم پولیس افسران دي یا بیروکریټ څخه کار کوي نو پای په باندې روان دي خو ایٹ دی سیم ټایم دې کې ډېر لوی گنجایش دی د امپروومنټ بعض وخت زمونږ تسایل پسندي وي یا زمونږ د سسټم چې کوم رولز اف بزنس دي طریقې کار دی په هغې باندې موږ اومیشن کوو بعض وخت یو زما ذاتي اوس نن سبا کې ډېر داسې څیزونه وي چې هغه ډېر زر کېدی شي زه اوس لکه زما یو ګیس ریکنیکشن مسله وه نو هغه ما کانسټنټلی چیز کولو رابلو سړی چې جی دلته خو جی تاسو به NOC هلی یار زه خو که ما تاسو ولیکې نو زه به خیر دې څه وکړم بیا وایي چې دلته خو ما وکتو وایي ګیس دا کوم ځای کې دی ګیس ریکنیکشن ما زه خو پولیس والے زه تفتیش کولی شم خو دا خو ټیکنیکل سړی دا ستا کار دی چې پته ولګي چې دا پایپ دلته دی که هلته دی نو لکه دا اوسه خبرې دي چې دا زمونږ لکه هغه پور گورننس به ورته بالکل د ګور ذمہ دار دې وجه سره د خلکو بیا ګیلې معنی پیدا کېږي شاه صاحب دا سپورې څخه خبره خو ډېره وشوې اوس په لږ راشو ستاسو دغه تدارت ووایي چې ریټایر لایف تېروي خو زما په خیال چې کوم سروس لایف و هغې کې به بیا هم ټایم میلاوي نن سبا خو ډېرې سرګرمیانې شروع کړي دي وخت درته میلاویږي چېرته چکر ووښئ موسیقي اورئ موویز یا څه مشاغل سي چې کله وزګار شو یو خو زه لکه ما درته وایي چې زما رایټینګ کوم نو بک ریډینګ هم کوم اخبار هم یم ستاسو هغه او دې نه علاوه زما شروعونه لږ ډېر لکه شعر و شاعري کتابونه یاد راته نه وي خو ویم ضرور او موسیقي سره مې هم ډېر شوق دی اوس هم زه اورم پرون مې اتفاقا د قمر ګله او زاړه استاد اولمیر شو دا ټول مې دا بیا اورېدو او دا شن بیا په اردو کې چې دی زما زاړه خاص کر دا فریده خانم شوه نیر نور شوه غلام علي دی دا مې خوښ دي دا ټایم نه ته میلاویږي دا او زه لکه اوس خو ډېر اسانه ده ستا په دې ډیجیټل دنیا کې ډیجیټل دنیا ده یا چې بعض وخت په کور کې ناست یم ټي وي ته کښېنم یوټیوب ته ورشم کله کله پکې زاړه فلمونه مو ګورم ښه جي ښه ماشاءالله شاه صاحب ډېر ملکونو ته هم چکرې والي آفیشل دورې ذاتي دورې که نه څومره ملکونه هم کتلي او دا راته وایي چې د ژوند داسې مونږ وایو چې ښه خبره وکړو ښه واقعه راته خیر بیان کړي داسې خو ستونزې هم تېرېږي سره داسې حادثه وشي داسې څه انټرسټینګ غوندې واقعه داسې دلچسپه واقعه چې تاسو ته اوسه پورې یاد وي که دلته وي اگر بیروني دورو کې چېرته ته مخې ته راغلي بیروني دورې خو لکه زه
زیاتره به هم غالبا سرکاري دورې کړي زه لکه چین ته تللی ما زه 2 ځلې تللی ما چین ته ټریننګ ته تللی ما جی جی انګلینډ ته تللی ما امریکې ته تللی ما آسټرالیا ته تللی ما انډونیشیا ته تللی ما روم ته تللی ما نو د هر ځای خپل یو خوند دی خو ما لکه ما ته یاد دي اته وی کړه چې څه مونږ دا سټډي ټور و جی جی چې واپس رالو نو زموږ ریکټر راغوښتو چې ته بهر لاړې نو تا څه وکړو د پاکستان او هغې څه فرق دی او د دې مقصد هم دی که نه دا که نه نو ما ورته وی چې جي مور اور لیس چې کوم ایډمنسټریشن دی پبلک ایډمنسټریشن دا تقریبا یو شانتي دي خو فرق دا دی چې یو ځای کې چې دی رول آف لا وي یو ځای کې آرډر دی او زمونږ دلته چې دی بدقسمتۍ نه رول آف لا چې دی دا میسنګ دي مونږ دا چې بار لږ وځې نو تا ته به یو ډس آرډر ښکاري بس دا ما بالکل هله ګوله شو نو دا یو بنیادي سبق ما زده کړی دی چې په بهر دنیا کې څیزونه په آرډر کې دي جی جی او دا اوور د ایئرز دا غي په ذهن کې دا انګرین شوي دي دا یې په سایکی کې دا څیزونه تللي دي که ته بهر دلته هم ډرایوینګ کې او بهر هم ډرایوینګ کې نو هلته به چې زه چا سره ناست وم نو یو ځای کې ګاډی ټیکټ میلاو نه شي دا زیات ټایم ونه درېږي هر وخت به دی فکر کې یعنې هغې د پته سرټینټي چې دا قانون به دلته غلطي مې وکړه نو پکړ شته هغه نشته نو دا یو څیز به هلته بهر چې دی ژوند څه داسې واقعات درته یادوي ایمه ضروري نه چې په سروس لایف کې دی نه مخکې داسې اکثر داسې واقعات وشي چې هغه تر اخره پورې د انسان په ذهن کې وي که نه څه حادثه شوي یاره ما خو چې حادثه نه راکړو بیا هم د دې نه علاوه که فرق یو خوشګواره واقعه هم کیدی شي چې تاسو ته اوسه پورې یاد وي څه داسې ذهن کې راځي پورې طور که نه یاره ټول لوی خو دا ده چې زه کله په سکول کې وم جی جی څلورم پنځم کې وم جی جی زموږ سکول کینټونمنټ پبلک سکول ټول لوی خاصیت دا و چې هلته په سکول کې م سټوډنټس یونین و نو زه په کلاس 4 کې زه فرسټ راغلی وم خدای دې بخښي ډاکټر طاهر شاه دا په هغې کې د دوی رایل آپټیک و زه دی هم راغلی جی جی نو هغه مانیټر کو او نور 2 کسان مونږ نور وو چې دی کې چې کوم دغه یو بل تھرډ راغلی و چې څوک کلاس ریپرزینټیټیو شي جی جی نو یو قسم ووټینګ وشو نو زما په حق کې زیات لاسونه اوچت شو نو زه کلاس ریپرزینټیټیو شوم جی 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 نو دا ما دپاره یو ډېر تصویر لکه هغه چې دی اولې ځل ډېر لوی هغه نو هغه البم ما سره اوس هم شته د سټوډنټس یونین نو اولي ځل بیا موږ باندې یادولو چې I solemnly هغه چې کله oath taken ceremony و چې I solemnly affirm that I will abide by دا الفاظ بات اوس هم نه هېرېږي دا یو ډېر لوی لکه دا تاسو ته اوسه پورې دغه لکه دا موږ ته ویلی شي د په عملي ژوند کې په سټوډنټ لایف کې پهله کامیابي ورته هم ویلی شو دا کامیابي پبلک سټوډنټس یونین اولنۍ زینه وه چې کله تاسو لکه پبلک فورم ته رالی او دغه مو شاه صاحب خبرې خو ډېرې اوس موږ سره د پروګرام وخت ختمېدو واله دی ستاسو ډېره زیاته مننه ما ته پته دي چې عام تاثر خو دا وي که نه چې ریټایر لایف تېروي خو لکه د اختر شاه صاحب دپاره ریټایر لایف نور زیات مصروف وي دا غالبا چې یو سیاسي جماعت سره هم تاسو لګیا هغې سره هم لاس پرې وښئ په ټي وي میډیا کې هم را روانې لیکل هم کوئ کالمونه هم لیکئ ډېر څیزونه سرګرمیانې ډېرې خو بیا هم تاسو موږ وخت راکړو ستاسو ډېره مننه شاه قدرمنو کتونکو د پروګرام وخت ختمېدو والا دی تر بلې هفتې پورې د الله په امان